حکومت خپل ځوانانو له 15 لکو نواله د 50 لکو روپۍ ورکوي چې په دې باندې ځوانان ځان له کاروبار شروع کړي. یی زوړ کاروبار او هغه کاروبار چې دی په مخکې بوزي. نو څو ورځې مخکې موږ په دې باندې ویډیو کړو نو په هغې باندې ځینې کسانو دا کمنټس کړی چې زه به موټر سایکل الم، ځینې موږ په ځان له موبایل اخلو. نو دا د دغې دپاره نه ورکوي، دا د کاروبار دپاره ورکوي. او که دغه شیزونه پې تاسو واخیستل نو دا روپۍ چې دي دا واپس کېدم دي، ځکه چې دا تاسو له قرض درکوي خو په دې باندې سود نشته. لکه که تاسو 15 لکه راواخیستئ او که 50 لکه دغه به واپس کوئ، سود به د دې سره نه ملګری کېږي. ځکه که نور کله تاسو کتلئ د بینکونو نه چې کوم کسان روپۍ رالي نو په هغې باندې به سود و، خو په دې روپو باندې چې دی سود نشته. نو د دې دپاره تاسو رجسټریشن چې دی دا کولی شئ او دغه روپۍ راغستی شئ او په خپل کار کې چې دی دا یې بندولی شئ. که تاسو هر څه کاروبار شروع کوئ نو هغه کاروبار چې دی دا تاسو په دې روپو شروع کولی شئ. د دې دپاره به تاسو رجسټریشن کوئ. که د رجسټریشن کولو طریقه نه درځي نو د دې په باره کې زموږ ویډیو شته چې دا د کوم ځای نه کېږي، د هغه ځای نه تاسو رجسټریشن کولی شئ. خو چې د کومو کسانو تعلیم وي نو هغه کسان دا رجسټریشن کولی شي. داسې نه چې هر یو کس هلته کې ځي او هغه وایي چې زه به دا رجسټریشن وکړم. نو په یوټیوب کې مظلومیار سپیک سرچ کوئ، زموږ د یوټیوب چینل به راشي، هغه ویډیو تاسو کتی شئ. خو تعلیم یافته کسان چې دی هغې له دې ځي، بې تعلیمه کس چې دی دغه رجسټریشن نشي کولی. او کم کسان چې موږ د موټر سایکل لپاره رالو یا د موبایل لپاره دا روپۍ د دغې لپاره نه دي، دا د کاروبار روپۍ دي او تاسو ته به د کاروبار دپاره چې دی دغه روپۍ میلاویږي.